الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومحمدا على عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس زما عزتمندو قدردانو الله پاک سبحانه وتعالى د انبیاء علیهم السلام د مهنت ثمره موږ ته وښوده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانو نتیجه ووته د صحابه کرام رضی الله عنهم مجمعین د قربانو او د وینو نتیجه دا ووته دا څومره په اجتماع کې چې مجمع په نظر راځي دا د هغه خلکو قربانۍ دي لیکن بیا وروستو نورو خلکو قربانۍ کړي لکه څنګه مولانا الیاس رحمت الله علیه مولانا یوسف رحمت الله علیه مولانا انعام الحسن صاحب رحمت الله علیه او حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه هم ډیر زیات مهنت کړی دی په دې مهنت کې هغه د دنیا نه لاړو او زمونږ نور چې کوم بزرګان دین دي اکابر دي هغوی هم په دې مهنت کې کوشا او سعی نو اوس دې ټیم کې موږ ته دا مهنت پاتې شوی دی چې د دې احساس زموږ په زړه کې هم پیدا شي چې موږ هم دا مهنت د خپل زندګۍ مقصد جوړ کړو دا زموږ وظیفه حیات دی دا زموږ اڑنا بیچونه ده دا زموږ اصلي کار دی او پہلا نمبر زموږ مهنت دغه مهنت دی او بیا 2 نمبر زموږ نور کارونه دي نو خلک د یهودیانو په طریقو باندې زندگی تیروي د دې په سلسله کې ما ته په زړه کې یو کټکه غونته پیدا شوه یو احساس غونته پیدا شو چې دا مسلمانان د نبی علیه السلام په زندګۍ باندې نه دي نو د دې فکر او غم ما کې پیدا شو نو ما په دې باندې زه پښتو شاعري ما دا زړه شاعري ټوله ما کړې ده لکه د پښتو دا غانې شوې ګلنار بیګم او خیال محمد دی ویلي دي لیکن بیا الله پاک زه په تبلیغ کې قبول کړم چې لمې ولاګوله 1982 کې نو الله زه د دې غلطو کارونو نه توبهګار کړم اوس په دې ټیم کې په تبلیغ کې زه چې کوم دی دا شعرونه دغه کومه لیکن اوس عنوان زما بدل شو لکه د خلکو ته چې زه ګورم نو دې ګیرې خریه نو د دې ګیرې په باره کې نبی علیه السلام ارشاد فرمایلی دی چې څوک ګیره کوي نو هغه زما په زړه باندې خنجر چلی او نبی علیه السلام فرمایي چې دا داسې ګناه ده چې دا 24 غنټې د انسان سره ده په مانځه کې سړی مشغول دی بیا هم دا ګناه ده ورسره دغه رنګ ذکر کوي نو هم دا ګناه ورسره ده دغه رنګ تلاوت کوي نو دا ګناه ورسره ده دغه بیت الله کې طواف کوي دا ګناه ورسره ده نو دا په هر وخت کې په اوده کېدو کې پتلو کې په هره ګړۍ کې دا ګناه د انسان سره شامله ده او دا وړه ګناه نه ده دا چې کوم دی ګیره خریلی چې کوم دی هر آن په عظیمه ګناه کې وي مفتی ضروري خان صاحب ما ته ووایي چې په دې باندې ته څه شعرونه جوړ کا نو بیا ما قلم راواغشتو دا شعر په ما جوړ کو ته چې ګیره په نای باندې صفا کړه خپل نبي دې په خنجر وخلو لعنتونه پتا پاغنی مولا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو شوی قاتل د خپل نبی چې ګیره خرای تا په دروغ باندې ځان ته مسلمان وای تا نو قاتل د خپل دین لار دې خطا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو
لعنتونه پتا پاک غني مولا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو ګیرا خرای پاک نبی باندې خنجر چلوي همیشه ځان له دوزخ کې ټکانا جوړوي نو قوم لوط سره تاولې ملګرتیا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو لعنتونه پتا پاک غني مولا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو قوم لوط په ګیرا خرلو سزاوار کړلو ربا هم په دې غټې ګناه ګټ پنا تار کړلو ربا نو ولې تا د قوم لوط نن اقتدا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو لعنتونه پتا پاک غني مولا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو ګیرا خرلې دا یهودو په شان ځان جوړوي د خپل ځان نه پنای باندې زنان جوړوي نو ولې جوړه زنانا د ځان نه تاکړه خپل نبی دې په خنجر وخلو لعنتونه پتا پاک غني مولا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو ګیرا خرلې د نبی پزړه تلوار چلوي د یهودو د ملت مشن پجار چلوي نو ولې تا د یهودي سره وفا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو لعنتونه پتا پاک غني مولا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو نو د قرآن پرړه لیکما شعار کرامت همیشه کوم په ګیرا به گفتار کرامت د قرآن پرړه لیکما شعار کرامت همیشه کوم په ګیرا به گفتار کرامت نو ته چې ګیرا کالوي او ته چې ګیرا کالوي خدای دې تباه کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو لعنتونه پتا پاک غني مولا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو تا چې ګیرا پنای باندې صفا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو لعنتونه پتا پاک غني مولا کړه خپل نبی دې په خنجر وخلو امام الانبیاء چې الله ځان ته غوښتي وه د معراج په شپه باندې او په اسمانونو کې د انبیاء علیهم السلام امامت کړی دی چې د ټولو نبیانو پیشوا چې کوم دی امام الانبیاء رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په زړه باندې چاړه وخل او د هغه زړه ټوکړې ټوکړې کول دا څومره غټه ګناه ده موږ نن چې کوم دی وایو چې دا د شیعهګان چې کوم دي دا د زمونږ د صحابه کرامو چې کوم دی قاتلان دي لیکن ټولو کې غټ قاتل خو چې کوم دی هغه کس ته چې کومه ګیره خوري ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی چې څوک ګیره کلوي هغه زما په زړه باندې خنجر چلی نو دا خو موږ په دې کې چې کوم دی ډېر غټ عظیمه ګناه مفتي ظهور علي خان صاحب ما ته ووایي چې ته پکې دا الفاظ استعمال کا ځکه چې تاسو ټولو ته پته چې مفتي صاحب دا ډېر غټ عالم دی او په پوره دنیا کې چې کوم دی دا یو هستی الله پاک چې کوم دی موږ ته پیدا کړې ده چې د ده نه زیات غټه هستي ما ته په دنیا کې نه ښکاري په علماو کې نو دوی ما ته دا ووایي چې ته خو شاعري تا کړې ګانې دې جوړې کړې فلمونو لا بدرمونې دې سره یعنې دغه وخت پاس کړی دی لیکن ته اوس چې کوم دی په دې هم څه ووایه دې باندې هم څه جوړ کړه نو بیا د هغه په فرمایش باندې او نور علما هم راته ووایي بنوري ټاون والا علماو راته ووایي دارالعلوم کورنګۍ والا علماو راته ووایي چې ته په ګیره باندې یو نظم جوړ کړه نو د دې ټولو په فرمایش باندې بیا ما دا نظم تیار کو او ستاسو په وړاندې دا ما پیش کو خو دې لپاره اوس موږ ته فکر پکار دی چې موږ په کم دین باندې یو
دا ګیره خړل چې دا د یهودو چې کوم دی دین دی نو موږ خو چې ګیره کلو نو موږ د یهودو په ملت باندې عمل کوو دا خو اسلام نه موږ چې کوم دی جدا شو نو دې دپاره احساس په زړه کې پیدا شي چې موږ یعنې په کومه لار چلیږو موږ د الله په لار کې وختونه ولګو او وځو بسترې اوچتې کړو او په دې باندې عمل وکړو زه ستاسو په وړاندې یم زما 2000 غانې چې کوم دی فلمونو کې وې لیکن اوس ما داسې توبه کړې ده چې غانې اورېدل چې کوم دی نه زه ګواره کوم زه چې کوم دی چې کله غانه غږېږي نو زما زړه دا غواړي چې زه په غوږونو کې ګوتې ورکړم مالوچ ورکړم نو دا د تبلیغ محنت دی چې الله پاک زما ذهن بدل کو زما بیرون بدل کو او الله پاک دې زما اندرون هم بدل کی نو دې لپاره د مسلمانانو په خدمت کې د ټولو وروڼو خویندو په خدمت کې دا زما عرض دی چې څوک هم دا په نیټ باندې ګوري چې تاسو چې کوم دی د حضور والا زندگی د خپل زندګۍ مقصد جوړ کړئ او د غیرو طریقې پرېږدئ د غیرو نه په شکل او شباهت کې په لباس کې په هر کار کې په هر حال کې چې کوم دی جدایي اختیار کړئ الله پاک دې ما او تاسو ټولو ته په دې د عمل توفیق راکړي او دا مجمع چې کومه د اجتماع ده دا د الله پاک جل شانه د ټول دنیا د انسانانو لپاره د هدایت